أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. سورة کہف شروع دیزنا بلا واقعہ دا سلطان سکندر د ذوالقرنین پدې کې هم دا معلومیږي چې سلطان سکندر اگر چې ډېر غټ بادشاہ د دنیا په ډېره حصہ باندې د بادشاہي و حکومتو ورپسې رستو د په حالاتو کې راځي چې په خبره باندې نه پوهېدو دارنګه د په خبره کې حالاتو کې راځي ورپسې فاعینونی بقوه زما سره امداد وکوي وي سلطان سکندرو مخکې واقعا د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام ذکر کړه پای کې هم دا خبره وه علم په لحاظ سره د غیب علم د الله نه سوا د بل چا سره نشتی موسی علیه السلام هغه سره هم نو خضر علیه السلام د هغه سره هم نو بعضې وایي سلطان سکندر د بادشاه او خضر علیه السلام وزیرو دغه سلطان سکندر په باره کې چې دا فارسی و بعضې وایي د په علماو کې بعضې اقوال شتي داسې چې بعضې ورته وایي چې دا پیغمبر و بعضې وایي نه پیغمبر نه و نیک سړی و بادشاه و بیا ورپسې خبر راځي چې قلنا لهم الله وایي موږ ورته ووایي قلنا یا ذا القرنین نو دلته کې که پیغمبر شي جو بیا خو ورته ډایرک خبره ده او که پیغمبر نه وي نو بیا به د پیغمبر په ذریعه باندې دته دا ویلی کېږي سلطان دغه ذوالقرنین سلطان سکندر ورته وایي هغې باندې مشهور دغه د کتابونو دغه لیکلي اگر چې سکندر په نوم باندې ګڼ کسان تیر شي دي څو وایي نوم یې سایرس و سلطان دغه ذوالقرنین ورته ولې وایي نو د هغې په وجه د هغې هم ګڼې وجې خلکو ذکر کړلي وایي د ده ویښته ډېر غټو او دوه چونټې جوړې کړې وې ځکه ورته ذوالقرنین وایي څوک یې د استر یې داسې و چې په استر کې یې داسې معلومېده لکه ښکرونه نه وو لیکن د ښکرونو په شان یې دا ځایونه پړسېدلي وو بعضې خلک دغسې ښکاري څوک وایي نه دا سلطان دا ذوالقرنین چې ورته وایي نو دا دې وجې نه وایي چې دی د دوو غټو حکومتونو هغه باندې د بادشاهي وه چې یو روم و یو فارس و دغه دوه غټ طاقتونه و یو دور کې دا ذوالقرنین ورته دې وجې نه وایي چې دا دوه ملکونه د ده په قبضه کې وو او بیا خو دی مسلمان دی
نو دعوت ورکوي، تبلیغ کوي، روان دی جهاد کوي، خلق لا دعوت ورکوي. نو د دغه دعوت په سلسله کې، د جهاد په سلسله کې د سفر هم کړلی. الله یې مولا طاقت ورکړو، د بادشاہي چې کوم سامان یې هغه مولا ورکړو. نو دی روان شو په یو لار باندې. نو لار دا مغرب طرف ته د سفر شروع کړل. وې د ایران کې بلخ وته وي، دا همدان وته وي، د هغه ځای نه د خپل سفر شروع کړل. نو دی روان دی، وې 1400 میله د لارو وهاله. دا ټوله علاقه د خپل قبضه کې واغسته. دی چې ورسېد نو بحر اسود ته ورسېد، هغه چینې ته چې هغه تورې اوبه دي هغې ته ورسېد. نو کله چې بیا سړی ماښامي کې ګوري، مازدیګري ماښامي کې چې د انور پریوزي، نو دا سړي دا خیال راځي چې د انور کسه په دې چینه کې په دې اوبو کې ننوځي. نو داسې ځای ته دی ورسېد. بیا د هغه ځای نه مخې ته چې کله لار نه وه نو واپس شو. نو بیا نورخاته طرف ته لاړ. بیا د هغه ځای نه چې کله د سفر وکړو نو بیا یې بل طرف ته شمال طرف ته مخه کړه او شمال طرف ته لاړ. نو هلته کې د یاجوج و ماجوج هغه ځای کومه خبره چې راځي، واقع راځي، د یاجوج ماجوج هغه ځای ته ورسېد. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، دا خلق تپوس کې استانا د ذوالقرنین په باره کې. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، وَتَوَا خامخا بیانوم په تاسو باندې د هغې څه تذکره، د هغه څه بیان تاسو ته کوم. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، خبر دای چې کم د فائدې خبرې نو هغه کول پکاري. دا نه چې اول نه شروع شو نو ټوله قصه وکړه، یا پر بیا ځان مستقل کتاب پکار دی. انا مکننا له فی الارض، یقینا منګه غل ټکانه ورکړو پزما کې، واتیناه من کل شیء سببا، او ورکړو منګ هغه هر شی د بادشاہت، اسباب د بادشاہي هغه منګ ورکړو. کم شته چې بادشاہ محتاجی ناغه ټول اسباب یې ول ورکړو. فاتبع سببا، نو دی روان شو په هغه اسباب استعمالول او په هغې باندې روان دی. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تر دې پورې چې ورسېد دی ځای د پریوتو د انور ته. نور خو د ځمکې نه پناه کېږي نه، نور پریوزی نه، انور روان دی په خپل یو مدار کې روان دی د ځمکې چاپیره. نو دا چې د کمې نقطې نه اخوا کېږي نو دغه ته پریوته وایي. بیا زموږ نه پناه شی دی پریوتل دی که نه، لیکن اخواتان مخې ته چې کوم خلک دي په هغې باندې شتي. دلته زموږ نه پریوتو نو اوس مخې ته هلته کې شتی که نه. افغانستان کې اخواته سعودي کې دا یو څو ګنټې په هغه ځای کې وي، د هغه ځای نه بیا پریوځي اخواته به ځي. نو حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تر دې پورې چې ورسېد دی ځای د پریوتو د انور ته، وجدها، وی موندو د انور لرا تغرب فی عین حامیة، چې پریوزی دا غایب کیږي، غروب کیږي دی فی عین حامیة، پاغی چینا گرمه کې، ووجد عندها قوما، وی موندو دا غی سره یو قوم. قلنا یا ذوالقرنین، اوی منگا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، یا خود سزا ورکوا، و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا نست پدی کې خسل خلار خسلوک و سره کوا. قال اما من ظلم، ناغوی سلطان سکندر وی ذوالقرنین وی،
اما من ظلم هغه چا چې ظلم وکړو فسوف نعذبه نو خامخا عذاب ورکو سزا ورکو هغه ثم يرد الى ربه بیا واپس لشي د خپل رب ته فيعذبه عذابا نكرا نو خامخا عذاب بول ورکی عذاب ناشنا الله چې کوم عذاب ورکی نه ډېر ناشنای و اما من آمن وا چا چې ایمان راوړ او عمل صالحا او عمل نیک وکړو چا چې ایمان راوړل عمل صالح کړل فله جزاء الحسنى نو داغه د پاره بدله د خستا وسنقول له من امرنا يسرا او خامخا وایو باغت خپل کار نه سانتیا ثم اتبع سببا بیا روان شو په بل لار حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې پوری چې ورسید زید را خطو د انور تا مطلع الشمس ته ورسید وی بلخ مکران وغیرہ دغه علاقه ته ورسید وجدها تتلو على قوم راخته وی مندو دینول را چې راخیږي په یو قوم باندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نه دګر زول موږ د هغې د پاره د انور نه لاندې او پرده بعض وی انور لاندې پردې نشتی مطلب کورونه نشتی دا خانه بدوش خلق دي سو وی چې انور نه د پناه د پاره د دې سره جامع نه وي کذالک دارنګ وقد حدنا بما لديه خبره راګر کړي مونږه هغه چې د سره دي د خبرونه داغه چې کوم خبرونه هغه ټول مونږه راګر کړل الله وي ثم اتبع سببان بیا روان شو په بل لار په خپل اسباب ته محتاج دي نو خپل اسباب استعمال روان نه په بل لار شمال طرف ته لاړ حتی اذا بلغ بین السدین تر دې پورې چې کله ورسید بین السدین منځ د دوه غرونو ته وجد من دونهما قوما وی مندو داغینا مخی یو قوم لا یکادون یفقهون قولا نزدې نو اغي چې پوشي وي په خبره باندې د په خبره باندې نه پویدو دې سوی ولې داغي جواب بدل ده خبره باندې نه پویدو نو پدې کې ترجمان راغی نو ترجمان خبره وکړه دعوت ورکړي نو اس بادشاہ دې نو بادشاہ ته خلق خپل پریادونه پیش کړي وی یو خبره خدا د چې دلته یاجوج ماجوج دي هغه په سات کې په ازما کې راځي نو زمنګ او دغه په منځ کې یو دیوال هوا چال دغه زمنګ په امن شو بادشاہ له پکاري چې امن راولي خلق له امن ورکی خلق له خوشحالي ورکی د خلقو ضرورتونه دي خلقو ضرورتونه پوره کی قالوا یا ذل قرنین ترجمان په ذریعہ باندې ویل شو ای ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض یقینا دا یاجوج و ماجوج فساد کو ان کی پزمکه کې فهل نجعل لك خرجا نو آیا جمع کو منګستا د پارا چندرا جمع کو خرچ را جمع کو علا ان تجعل بیننا و بینهم صدا دې د پارا چې جوړ کې ته زمنګا او د دې په منځ کې او دیوال بندیز قال ما مکنی فيه ذوالقرنین و توي هغه چې راکړلی مالا الله زما رب هغه وردی فاعینونی بقوان تاسو زما امدادو کوي په طاقت سره اجعل بینکم و بینهم ردما ګرځو ما جوړو ما تاسو او د دې په منځ کې یو دیوال تاسو دې منځ کې دیوال جوړوم یاجوج ماجوج دي دیو ته گاگ میگاگ وتوي دا د یافس اولاد کی دي دا روس او چین وغیرہ دا ټول چې دا هغه دا یافس په اولاد کی دي نو دا ټول فسادیان دي که چینیان وې نه هم فسادیان دي که روسیان وې هم فسادیان دي بیا زیات فساد پکې دی یاجوج او ماجوج وکاو ادا یو وخت برازي دا ټول به یو ځای کیږي ادا فساد به جوړي پزما کې او پیری نو یې چندې مندې نه غواړم چې چندې وکړي قرضې ورکړي سو چندې ورکړي دې پاره چې قرض ختم کوخه
هغې دپاره چندې مندې ته ضرورت نشته زمونږه مال چې الله کم سره کړلي نو هغه غوره دي هغه ښه دي دلته یو زمونږ هر یو سړی غل دی هغه یا چې چنده کې راکړه ماله قرض اتارو ملک سنوارو وي چندې به را جمع کوي د خلکو نه د خلکو به چندو باندې څه کېږي غریبانان خلک دی غریبانان خلک به څه چنده ورکړي کمې چندې چې که را جمع کړی شي نو دا به د هغې په سود کې ورکول کېږي چندې خو دومره دي قرضه خو دومره ده چندو مندو ته ضرورت نشته خو ما لپاره ما سره سړي په کار دي چې زما په مټو سره امداد وکړي تعاون وکړي نو مخکې خبره دا ولا یکادون یفقهون قولا خبره باندې نه پوهېدو علم ورسره نه و که نه دومره او دویم دا دی فاعینون بقوه د خلکو نه امداد غواړي نو ظاهري امداد د خلکو نه غوښتلی شي اگر زه تاسو دیوال وهم بن وهم خو تاسو به پکې د مټو طاقت کو د مټو خدمت به تاسو کوئ ټیک ده خبره وشوه اجعلوا بینکم و بینهم ردما ګرځوم ستاسو او د دې په منځ کې یو دیوال آتونی زبر الحدید خبره وشوه زیو ټاکلی شو وی راوړئ ماله ټوکړې د وسپنې ټوکړې راوړې خښتې راوړې بلاکونه یې راوړو حتی اذا ساوا بین الصدفین یو بل باندې له پاسه کېښودو ما لیکلي مفسرینو چې یوه خښته یو بلاک دی د وسپنې او له پاسه به د لرګي بلاک یې جوړ کړ لیاپک دی نو ځای په ځای پکې لرګي کېښودو او د وسپنې دیوال یې ووهو کله چې دیوال سر ته ورسېد حتی اذا ساوا بین الصدفین کله چې برابر شو دواړه سرونه د غرونو سره حتی قال انفخوا نو وس بنئ ووهئ وس پکې په دې پسې پوکي پکې وکئ پوخا بنئ وې نو وورې ورته ورته که حاکم چې لرګي و هغه اوس وځېدو د هغې د وجې نه هغه وسپنه ټوله هغه سره شوه بنئ ورته وهي تر دې پورې حتی اذا جعله نارا تر دې پورې چې وګرځاو هغې لره پشان د وور شو سکروټه شو یوه دیوال له سکروټه ده منځ کې پکې ځایونه خالي شي دي قال آتونی افرغ علیه قطره وی وس راوړئ مالا چې واچوم په دې باندې تانبه ویلې شوي تانبه پې واچوم نو اوس هغه دومره دنګ دیوال دی هغه دنګ دیوال هغې باندې له پاسه په هغې باندې اوس ویلې شوي تانبه اړئ دا به څنګه اړئ سړی ته خطی خو نه شي دا خو نه کېږي چې په لاس کې ټاټکي کې راخله او اړوه پې زه پسې تلی خو پسې نه شي سړی نږدې نه شي تلی او داسې سکروټې نو دلته کې موږ دې ته لاس نه شو نږدې کولی چې دومره غټ شی دی نو هغې ته به څوک نږدې کېږي بس هغه د بادشاهۍ کار و و دې زمانه کې خو دا نور څیزونه دي کرنګان دي یو سړي بل سړي هغې په ذریعې باندې کېږي هغه وخت کې هغې خپل څه بندوبست به کړی نو تانبې پې واړوله نو فمستطاعوا ان یظهروه دی طاقت نه لري چې راوخیږي په دې باندې وما استطاعوا له نقبا او نه طاقت لري د دې د سوري کولو چې دا سوری کې په دې کې سوری پکې وکړي او خلک راوځي ته کومې قصې چې خلکو د یاجوج و ماجوج باره کې ویلي لګیا دي دا دروغ دي د نسکو د بوټي د لاندې وایي ناس یو جرګه کوي دروغ وایي دومره واړه نه دي عام انسانان دي زموږ په شان دي او دلته کې بعض زموږ په دې علاقو کې هم کله کله پیدا شي وایي دا سړی خور دی کله کله بعضې سړی داسي هغه د قبرونه تازه قبر چې کله یي هغې نه مړی وباسي او وړي او هغه خوري سړی خور دی جوړ شي کله ژوندي خلک واړه تختوي هغه لږ وړې ځان سره ساتي او بیا یې لالوي او خوري دا بعضې خلک داسي سړی خور دی جوړ شي
او دغه چین وغیره والا دا چې دی دا کسب ډیر کوي، هر څه خوري هغه. دارنګه بعض خلک پکې وایي دا یاجوج ماجوج دومره دنګ دي چې د اسمان د لاندې ټیټ ګرځي، مله اسمان ته سر رسی. دا هم دروغ وایي. مخکې یو ځای کې موږ ویلو آدم علیه السلام 15 غزو شری غزونو باندې پاکستانی زموږ دا غزونه چې دي عام 3 فوټه چې غزي په دې باندې 13 غزو. نو د پټونو په لحاظ سره بیا یو کم دا لستی پټه جوړیږي لسکم سل. نو دومره پټه هغه دنګو آدم علیه السلام دا هغه اولاد چې دی رو رو کمیږي به کمیږي اوس دې وخت را ورسېدو. اوس چې شپږ فوټه سړی هغه ډېر دنګي شپږ فوټه دنګ سړی، نور عام طور باندې شپږونه کم شي دي. نو خلک چې کومې خبرې کوي نو دروغ وایي. فما استطاعوا یظهروه، نو دې طاقت نه لري چې دې په لپاسه راوخیږي. ولې که دومره پکې دنګ وي خو پې به ترې راړول وکنه یا دومره واړه. یو پیری حدیث کې راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا میسواکۍ ګوتې د خټې ګوتې د لاندې بن سره یو ځای کړه، بعضې وایي د لپاسني بن سره یو ځای کړه او یې دومره سوری کړلی نو هغه که لاندې یا لپاسئ. نو که هر څومره چې شي خو هغه ډېر وړوکی دی. بعضې وایي د 10 عدد یې جوړ کو، بعضې وایي د 90 عدد یې جوړ کو. نو 90 عدد چې شي نو هغه بیا وړوکی سوری دی، او چې 10 عدد شي نو هغه بیا غټ سوری دی. لیکن بیا هم دومره نه دی چې څوک پکې راوځي. نو دومره سوری پکې کړو. دا هلته کې در داریال ورته وایي، په هغې کې یو دیوال دی هغې ته سد حدیدي وایي. یو دیوال دی دیوار چین باندې مشهور دی، هغه نه دی مراد. مخې ته دیوار بل دیوال دی خو هغې ته اخواته څوک ځي نه، څوک ورته پرېږدي نه، اگر چې بعضې خلک په یو وخت کې تلي وو لیدلی دی، دې وخت کې څوک ورته پرېږدي نه. نو هلته کې دغه دیوال جوړ کړلی شته. الله رب العزت چې کله وغواړي ورپسې دی وایي قال هذا رحمت من ربي، وی دا زما د رب رحمت ته. فاذا جاء وعد ربي جعله دکا، کله چې راشي وعده زما د رب د دې دورانولو نو جعله دکا، نو به ګرځوي دی لره زرې زرې، راتاو بشي مات بشي. وکان وعد ربي حقا، د وعده زما د رب پرشتیا. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، پرې بدو منګه بعض د دینه په دا ورځ باندې چپې بوهي بعضې په بعضې باندې. ونفخ فی الصور، او پوک بوالی شي په شپېلۍ کې. فجمعناهم جمع، نو راجمع مکو موږ دې لره په راجمع کولو. وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، او پیش بکو موږ جهنم په دا ورځ باندې، مخامخ بکو جهنم په دا ورځ باندې کافرانو د پاره، کافرانو ته مخامخ کولو سره. الذین کانت اعینهم فی غطاء، دا کافر خلق دي کانت اعینهم فی غطاء چې دي سترګې د دې په پردو کې ان ذکری، زما د ذکر نه، زما د توحید نه، زما د کتاب قرآن نه. وکانو لا یستطیعون السمع، او دي داسې چې طاقت نه لرو د اورېدو، قرآن نه اورېد، حقه خبره نه اورېده، جدي دغه ځای په پردو کې پاتې شو. ویسألونک عن ذی القرنین، تپوس کې دا خلق ستانه د ذوالقرنین په باره کې. قل ساتلو علیکم منه ذکرا، وتوا خامخا بیانوم په تاسو باندې د هغه څه تذکره. انا مکننا له فی الارض، یقینا موږ ټکانه ورکړو هغه لپس مکه کې. واتیناه من کل شیء سببا، او ورکړو موږ هغه د هر شي نه اسباب د بادشاهی. فاتبع سببان، روان شو دی په هغه اسباب سره، په سفر روان شو. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تر دې پورې چې ورسېد زید پرېوتو د انور ته. وجدها تغرب فی عین حمیة، وی موندو د انور لره چې پرېوځي په هغه چینا ګرمه کې یا چینا خټو واله کې.
ووجد عندها قوما ومند داغی سرا یو قوم بعضی ورته کریسس وی قلنا یا ذوالقرنین او وی منگا ای ذوالقرنین اما ان تعذب یا ته سزا ورکوا دیلا و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا نست پدی کی خسلو قالوا اما من ظلم ناغوی هر هغه څوک چې ظلم یې کړلی فسوف نعذبه نو خامخا هغه به سزا ورکو ثم یرد الی ربه بیا به واپس کړی شي د خپل رب ته فیعذبه عذابا نکرا نو الله به ول عذاب ورکي عذاب ناشنا و اما من آمن چا چې ایمان راوړی عمل صالح کړلی فله جزاء الحسنى نو د هغه دپاره بدله د ښایسته وسنقول له من امرنا یسرا و خامخا وایو به هغه ته د خپل کار نه اسانتیا ثم اتبع سببا بیا ورپسې شو په بل لار په سامان سفر سره سامان بادشاہي سره حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې پورې روانو تر دې پورې چې ورسې زیاده راختو د انور ته وجدها تطلع على قوم وی مندو د انور را چې راخیږي په یو قوم باندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نه دی ګرځولی موږ د دې خلکو دپاره د انور نه لاندې څه پرده کذلک دارنګې دا خبر منگا تاسو له درکو وقد حدنا بما لديه خبر منگا راګر کړي هغه چې د سره د خبرونو نه ثم با سبب بیا روان شو دی په بل لار په خپل اسباب سره حتی اذا بلغ بین السدین تر دې پوری چورسه زیاده مېز د دوو غرونو ته وجد من دونهما قوما وی مندو داغینه مخ یو قوم لا یکادون یفقهون قولا نږدې نو دی چې پوه شوی په خبره باندې قالوا یا ذوالقرنین د خلکو وی ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض یقینا دا یاجوج ماجوج چې دي فساد کوونکي دي پس موږ کې فهل نجعل لك خرجا آیا وګرځو موږ ستاسو لپاره راجم کو موږ ستاسو لپاره چندا الا ان تجعل بیننا وبینهم سدا په دې شرط باندې چې جوړې به ته زمونږ او د دې په منځ کې یو دیوال قال ما مکننی فیه ربی ذوالقرنین ورته وایي هغه چې ټکانه راکړله ماله هغه چې راکړلې ماله زما رب نه هغه ډېر غوره دي فاعینوني بقوه نو ما سره امداد وکړئ په طاقت اجعل بینکم وبینهم ردما جوړو ما ستاسو او د هغې په منځ کې یو دیوال آتوني زبر الحدید وی راوړئ ماله ټوکړې د وسپنو غټې غټې ټوکړې دي تختې دي بلاکونه دي حتی اذا ساوا بین الصدفین هغه په یو بل باندې کېښودو دیوال یې جوړ کو تر دې پورې چې کله برابر شو بین الصدفین د دواړو غرونو سرونه د دیوال دواړه سرونه د غرونو سره برابر شو قال انفخوا نو یس بنئ ووهئ حتی اذا جعله نارا تر دې پورې چې وګرځو هغه په شان د اور قال اتوني افرغ علیه قطره وی راوړئ اوس ماله چې واړوم په دې باندې تانبه فمستطاعوا ان یظهروه نو طاقت نه لري دي د چې وخیږي په دې باندې ومستطاعوا له نقبه او دې طاقت نه لري د هغې د سوري کولو قال هذا رحمت من ربي سلطان سکندر ذوالقرنین وی هذا رحمت من ربي دا رحمت زما د رب دی فاذا جاء وعد ربي جعله دکا کله چې راشي وعده زما د رب نو بګرځېدی لر هموار د ځمکې سره وکان وعد ربي حقا د وعده زما د رب رښتیا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض او پرېږدو موږ بعض د دې په دغه ورځ باندې چې چپې بویي په بعضې باندې ونفخ فی الصور او پوک بولی شي په شپېلې کې فجمعناهم جمعا راجمو موږ دې لپاره په راجمع کولو وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا او پیش بکو منگا جهنم مخامخ بکو جهنم په دغه ورځ باندې کافرانو ته په مخامخ کولو سره الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری هغه کسان چې دي سترګې د دې په پردو کې زما د ذکر نه زما د قرآن نه وکانوا لا یستطیعون السماع او دي داسې چې طاقت نه لرو د اورېدو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین